रहीम अस्सलाम वालेकुम दा सुनो FM रेडियो नेटवर्क ته او زه د ستاسو قربانان بیها فجر جاوید په خپل پروګرام کور خایس کې تاسو ټولو ته ډیر هر کله وایم امید لرم چې ټول بخیه خوشاله به آباد به او وخت سات پم ختیریږي تاسو مونږه اوریدې شي په فریکوئنسي 89.4 باندې د پیښور دننه او فریکوئنسي 96 باندې د پیښور نه بهر تر اوسه پورې خو مونږ په ریډیو باندې لایو وو زمونږ په ریډیو باندې خبرې وشوې اوریدونکو سره غپ شپ شو کالر سره غپ شپ شو خو دې وخت چې څوک ما اوري نو تاسو ما د اوریدو سره ما کته هم شي کته می څنګه شي د فیسبوک د لارې نو چې چا سره پلاس کې ډیجیټل موبایل فونز دی او د انټرنیټ سہولت ورسره دی نو خپل فون برا واخلې د فیسبوک په لار براشه او په فیسبوک کې برا سرچ کالم کې با سمپل سنو پښتونخوا ولیکې او د التنا تاسو زما اواز سره ما کتلې هم شي د تاسو چې څه قسم پیغام دی څه میسج دی څه سوال دی ځکه اکثر کالز دومره ډیر وی چې هر کسته د کال باندې خبرې کولو موقع ملاو نشي نو چې د چا سوال دی د چا څه پیغام دی څه خبره ده نو تاسو هغه ماته په کامنټس کې هم لیکلې شي ځکه چې د پروګرام په اخیره کې په زه د تاسو د ټولو د کامنټونو جوابونه هم تاسو لا در کومه د سره بمونګ لاړ شو د خپل ټاپک په طرف باندې چې کومه په ریډیو باندې خو ډیسکشن وکړو الریډي او اوس په زه دوباره تاسو سره د هغه ډیسکشن کوم سما چې سمرا اوریدونکو د هغه ټولو زما چې کوم ټاپک او د ټاپک سلیکشن او هغه ډیر زیات خوښ شو نو څنګه چې ما پہلا هم وې او اوس دوباره وایم چې نن 15 جولای دا او په پوره دنیا کې په 15 جولای باندې ورلد یوث سکلز ډے سلیبریټ کیږي د هنر ورځ سلیبریټ کیږي چې زمونږه او مونږ ته دا ویل کیږي چې هنر ورتل یو انسان لا په ژوند باندې په دنیا کې څومره ضروری ده او د هنر زمونږ په ژوندۍ کې زمونږ په ژوند کې یو څومره اهم یو څومره امپورټنٹ کردار دی صرف تعلیم کول ضروری صرف تعلیم کول چې کم دی نو هغه انف نه ده زه دا هرگز نه وایم چې تعلیم ضروری نه دی تعلیم ډیر ضروری دی هغه تعالی شعور درکوي هغه تعالی عقل درکوي هغه تعالی یو داسې مایند سیټ درکوي چې تا ته پته چلی چې دا ښه دی که دا خراب دی دا ښه لاره ده دا غلطه لاره ده هغه تاسو له د ښه او د خراب په منځ کې د پہچان کولو یو شعور درکوي خو د نن سبا چې کوم ژوند دی د نن سبا چې کوم زمانہ ده په هغه کې هر کس لا یو هنر ورتلل ډیره زیاته ضروری ده د سره بس دا وای ما چې کوم زمونږ سوسایټي دا زمونږ کلچر دی دلته کې هنرمند انسان ډیر زیات نه اپریشیټ کیږي کومه ارز ګرد دی وړو هنرونو والا خلک وګورو مونږ ورته واړو هنرونه وایو خو هغه وړو کې هنر نه دی څنګه چې یو نئی شو یو مالی شو یو مزدور شو نو هغه ته هم مونږ په یو سپک نظر خو نه خو لک په وړو کې نظر ورته مونږ ګورو او مونږ لکه دا نه وایو چې یاره دا هم یو ښه کار دی دا هم یو کاروباري زندگی ده چې او دا یو داسې شیز دی چې په دې باندې د خپل کورونه چلی په دې باندې د خپل ژوندونه چلی نو زه هغه خلکو د پاره هم دانن روز د دې د پاره دانون روز هغه ته ډیډیکیټ کول غواړم او هغه له یو اپریسییشن ورکول غواړم چې د تاسو د هنر مونږ ته زمونږ قوم ته ضرورت ته او د تاسو د دې هنر نه بغیر د تاسو د دې کار نه بغیر مونږ یو ور وز نشو تورولو او تاسو د دې هنر نه بغیر زمونږ ژوندۍ روا دوا اوسېدل ډیره زیاته ګرانه خبره ده انور خان کاکا په ریډیو باندې کال وکړو او هغه وې چې کله ګاډي یو ډرایور دی او هغه سره ګاډي دی نو هغه د یو مکانیک محتاج دی دغه شان چې مونږ سره څه شیزونه دي نو کو هغه سیس کې سفر راځي او مونږ له بل کس ټیکولې شنو مونږ د هغه محتاج شنو په مونږ باندې لازم
دی چې مونږ د هغه کس عزت وکړو. دې سره سره که مونږ وګورو نو نن سبا هنر صرف دا نه دی چې ته لاړ شه ته میکانیک شه ته د ګاډي سمولو چلی زده کا ته نایتوب وکړه نه. نن سبا د ډیجیټل دنیا دور دی، نن سبا د کمپیوټر دور دی چې ته تاله ایم ایس ورډ کول درځي، تاله ایم ایس ایکسل اپریټ کول درځي، دا هم په سکلز کې اډ کیږي، دا هم په سکل کې شماريږي. د ایونت مینجمنت کولای شي. ایونت مینجمنت څنګه نن سبا دا بزنس دی چې خلکو شروع کړي، خو هنر دی او خلک په بیا خپل ژوندونه تیری. ایونت مینجمنت دا سه چې یو واده دی څه خلک په ای بتا ته اپروچ کی تا ته وای چې مونږه واده دی زمونږه داسې ډیکوریشن پکار دی زمونږه داسې خوراک پکار دی نو ایله به هغه هر څه ته ارینج کې ډیکوریشن به ولته کې کور والدا غسس نه بیغم شي اب تعالی صرف پیسې درکې تب ډیکوریشن او کې سټیج به هغه په مطابق سیټ کې هغه شان چې د څنګه خوراک پکار دی هغه خوراک په ورته ارینج کې چیرز او ټیبل به ورته ولګي. نو دا د ایونت مینجمنت وای دا هم یو هنر دی. د سره سره د نن سبا چې کوم دور دی د آرټیفیشل انټيليجنس دور دی او د آرټیفیشل انټيليجنس موږ سره مختلف قسمه ټولز دي. نو کو تعالی د آرټیفیشل انټيليجنس د هغه ټولز د صحیح استعمال طریقه هم درځي نو دا ورسره چې کوم دی نو یو هنر دی. چې یو انسان کې یو هنر وي نو دا هغه هنر په بیسس باندې هغه ځان له یو پورا بزنس هم ودرولې شي. صحیح شو. نو هغه بزنس چې هغه ودرې نو هغه کې هغه بیا نور خلک ته هغه پکار وي چې هغه د پاره هغه بزنس وچلي. نو دغه شانتي زموږ په ملک جاب کریشن کیږي، د نوکری مواقع فراهم کیږي نور خلکو ته. نو دا هم زموږ د ملک لپاره یو ډیر پوزټیو پوینټ دی، د موږ د ملک په ډیولپمنٹ لپاره یو ډیر پوزټیو پوینټ دی او چې سونه په یو ملک کې ډیولپمنٹ راځي دونه د یو ملک اکانومي سترونګ کیږي. صحیح شو. نو بیا د سره سره کومه وګورو نو کمیونیکیشن سکلز هم یو هنر دی. کمیونیکیشن سکلز مطلب د گفتگو انداز او چې تعالی د گفتگو یو طریقه درځي. د ټایم چې زه د تاسو په مخامخ ناسته یم او تاسو سره دا خبرې کوم نو ما د دې دا یو هنر دی چې زه لګیایم او زه تاسو سره خبرې کوم، دا یو سکل دی چې مال چل راځي چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د کیمرې په مخامخ کینم. نو تاسو خپل ارد گرد وګورئ او تاسو صحیح ابزرویشن کوئ او تاسو یو پراپر ابزرویشن وي نو تاسو ته په خپل پته چلی تاسو ته د ځان پته چې بای زه څه کولې شم، زه څه کې تیزم، زما څه کې انټرست دی، د هغه په مطابق تاسو ځان ایکسپلور کړئ او تاسو خپل سبق سره، خپل ډیګري سره، خپل تعلیم سره کم از کم یو نه یو هنر ضرور زده کوي. ورسره کوم وګورو نو نن سبا ډیجیټل مارکیټینګ والو دور دی، خلک کرپټو کوي، آنلاین پیسې انویسټ کوي، آنلاین ګټه کوي او په هغه باندې خلک پوره کورونه چلای. صحیح شو. د سره کوم وګورو نو ګرافیک ډیزاینینګ شو، ویډیو ایډیټینګ شو، نو هغه خو د فریلانسینګ وای چې ته د بهر دنیا نه د بهر ملک نه یو بل کستا هایر کیو تا ته وای چې مال دا ویډیو جوړه کا، مال د دې ویډیو د پاره رائټینګ ولیکا، مال کانټینټ رائټینګ وکا، د هغه په بدله کې تا ته د هغه پیسې ملاويږي، په هغه پیسو باندې هم ته ژوندۍ تیرولې شي، تا ته یو انډیپندنت یو فاینانشل انډیپندنس ملاويږي. نو نن پروګرام دې زمونږه د هنر د امپورټنس د حواله سره چې زمونږ د پاره هنرمند کېدل او زمونږ په سوسایټي کې د زیات نه زیات هنر کېدو زمونږ ملک ته څونه فائدہ ده او مونږ ته د څونه فائدہ ده. د سره بزو د یو کال په طرف. السلام علیکم. خورجان ستړی مشه. وعلیکم السلام. تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر هرکلی وایم. امید لرم چې خبرې او پیل راته دا وایي چې څوک او د چرته نه خبرې کوي. الحمدلله ملاخیل د کوټه څخه خبرې کوم. الحمدلله ملاخیل د کوټه نه همیشه په شان الحمدلله رور بیا کال کړی دی. نسنګه الحمدلله رور تاسو به سویل غواړئ. بالکل خورجان ته څنګه تاسو بیت مزاج څه ده؟ الحمدلله د خدای ډېر شکر دی. پروګرام یې ماشاءالله په پیغام باندې الله باور ما ته من سيجو نظر ته وکړه. جی نو خدا ور غواړم خورجانې جی او نن کوم ورځ منځل کېږي د هنر جی دا هنر دومره لوی یو غټه خزانه د خورجانې. بالکل په دې کې مثال چې څه دی وایرینګ کار کولای شي دا هنر ده،
دا جمله د امام دا وشتان چې واړه کوي دا له ټولو نه غټ ولر ده بالکل ته کوم اجازه می که سره صدریم هغه ورته کینی سر ورته کته کی وخت ور واړه کوي کنه جی جی دا دنیا خورجان یو پر بل سره چلیږي ته پر با چلیږي زه پر تا چلیږم بل پر بل انسان چلیږي کنه بالکل 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 دا هنر سره دا الله پاک یو مسلمانانو ته د ریسک لار جوړه کړې د خورجانې بالکل نو په دې کې دا چې ډیر خلک تقریبا څوک چې د حمامو کې کار کوي څوک ګاډیانې جوړوي څوک غټ انجینران دي څوک بلډینګونه جوړوي څوک بنگلې جوړوي څوک په نیچر کار کوي نو په دې کې به شي زیات خورجانې جی جی نو زه ټول دا پیغام دی چې چیرې موږ چې ایجوکیشن تعلیم کوو د تعلیم سره هنر به شي زیات لازمي ده او کچېرې ته غړ سي کچېرې تاسو نوکری نشي ملاو تاسو سره خپل هنر څه په هنر باندې چې خپل کور بچانو مستقبل جوړولای شي جی بالکل بالکل صحیح خبره ده خورجان زموږ پښتانه چې خورجان ما په دا خوښ دي تقریبا یو چې د ایجوکیشن هم ته دومره نه پکې دومره تعلیم پکوي چې حساب کتاب زي د دې هنر کاروبار بزنس د خاطر راولي خورجان جی 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 په دې کې دا چې موږ پښتونوال ما دا به شي جات خوښ ته خورجان جی لکه موږ چې ته دا چې ډیر خلک ویني مثال بار مثال د پاکستان نور کونو ته چلار چې لکه سین خاطر لار پنجاب خاطر لار چې هغه ته د بیت مغنی او الکان به شي زیاتی او د پښتانه بیا دومره نه دي هغه که هر رنګي کورکۍ کغټي خامخا په یو کار کې مصروف وي یو کار زکوي جی جی نو دا په کار خورجان موږ هنر ته زیات توجه ورکو هنر موږ زک خورجان بالکل صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره ده ډیره مننه الحمدلله رور جی جی یو خبره ما دا دومره لاس کاله مخکې ما واړو ماشومان لیدلو د لاس 12 کالو جی دا موسیقلان پنچاریان دا شان د کوزس نن اوس هغه ته ورسم ته دومره بلا شان ته موسیقلان ولاګ دا اوس هغه غټ مستریان جوړ شي دي زبردست نور کوشنیان هغه ته هنر زده کوي زبردست جی ټیک د خورجان ډیره مننه الحمدلله رور چې تاسو کال کو تاسو چې څنګه مونږ ته دا و چې ماشومانو ډیر واړو او موټر سایکل د پنچرو دا کار به کولو اوس غي د غټه موټر سایکل ولاړې دي نو مالک سات پهلا پر ریډیو باندې دغه خبره ډیسکس کا چې دا واړه سټیپس چې مونږ اخلو د یو لیول ته د یو پوزیشن ته درسېدو د پاره دا سن د چې مونږ په هوا کې والو زو په هغه پوزیشن بکینو دای د لپاره مهنت ضروری دی او هغه مهنت څه په ذریعہ کې ضروری دی چې ته په وړو قدمونو باندې برا وخیږي دغه هنر په ترو باندې مونږ خپل غټ بزنسونه او درولې شو ما ډیر خلک داسې لیدلې دي چې تعلیم یافته نه دي په مجبوریانو کې هنرونه زده کړو او هغه نه اوس غټ بزنسمنان ختلې دي یو بل ډیره ښکلې خبره ده الحمدلله رور خبرې کولې نو ماته یو ډیره ښکلې خبره را یاد شوه هغه دا چې بهر ملکونو کې ویسټرن ممالک کې چې مونږ وګورو مونږ خیال وکړو نو الته کې چې کله ماشومان د 14-16 سال شي کنه نو هغه په وړو ریسټورانټونو کې داسې واړه په ګیس سټیشن باندې داسې واړه جاب سکول سٹارټ کیږي چې هغه د 16 سال شنو هغه مور او پلار نه بیل شي دا د بهر یو رواج دی یو سیستم دی یو رول دی چې هغه د مور او پلان نه بیل شي نو بیا د هغه ټوله ذمہ داری خپل ځاني دلته کې د 20-25 سال الکی او مور او پلار سره غمي چې دی به مخ کې سکه دی خو د اس نه دی دل به مونږ څنګه کار سمو نوکری نشتا کاروبار چلغله نه وزي هنر هغه سره نیوي ځکه چې دلته کې زمونږ په دې ملک کې زمونږ په سوسايټي کې دا یو داسې زبویم خراب خبره ده غلطه خبره ده چې په پورا کور کې ګټلو والا یو وی او خړلو والا ډیر وی په پورا کور کې کفیل صرف یو وی خو که بهر ملکونه مونږ وګورو غیر دادونه ترقی کوي او دادونه ترقی پذیر ملکونه دي د هغه یو ریزن دا هم دی چې هغه د ډیر وړو کې ایج نخپل بچي انډیپندنٹ کی د 16 سال په عمر کې د هغه بچي بهر وزي هغه د جابس په تلاشونو کې وزنه چې هغه خپل 20 تدنکی هغه 20-22 سال تر رسي نو هغه په داسې پوزیشنونو باندې ناشتي چې هغه خپل ژوندونه په خپل تیرول شو هغه په بل چا ډیپندنٹ نه هغه انډیپندنټلی خپل ژوندونه تیرول شي هغه ته پته وی چې مونږ به بزنس څنګه کوو مونږ به پیسې څنګه ګټو هغه ځان له سناس جوړ کړی وي
نو تاسو هم کوشش کوئ چې خپل بچو ته داسې موقع فراهم کړئ او خپل بچي په خپل خپو باندې د ودرولو کوشش دا انتظار مګوئ چې د سبق ختم شونه دی په خپل خپو ودرېږي او ضروری ده چې په خپل خپو ودرېږي د سبق پوره کولو پورې پاغه سه برډن ران شي برډن په ما چوي خو اټ لیست چې هغه یونیورسيټي ته ځنه ورسره ول تاسو یو اکیډمي کې اډمیشن وکړئ پاغه باندې یو سکیل زده کوي هغه باندې گرافیک ډیزاینینګ زده کوي هغه باندې اي آی زده کوي ډیفرنٹ کورسز دی ویډیو ایډیټینګ شو فوټوګرافي شو فوټوګرافي هم یو ډیر غټ سکیل دی نو دا سه واړه سکلز چې پتا سو کوي اوغه د خپل یونیورسيټي نه روزي هغه ډیګري ختمي بیا چې کوم سی وی جوړیږي چې کوم موږ بیا ډیفرنٹ کمپنیز ته لیګو چې د جابز ته کله اپلای کو نو په هغه کې چې کله بیا موږ خپل هغه کورسز منشن کو کنه چې بای مال د دې چلم راضي ما سره دا سکل دی نو بیا هغه دستا هغه سی وی هغه دونه اټریکټیو شي چې کوم تا چرته لیګلی نو هغه کس شوګر چې او دل دومره هر سوځي ستا ډیګري ته هغه بعد کې ګوري چې د سبق څه ویلې هغه پهلا ستا سکلز ګوري چې اوکې د څه کورس کړی د کې څه هنر دی د څه کولی شي عین پس هغه کنسیډر کوي چې خدا کس مونږ په جاب کې خوي شو دا کس مونږ په جاب نشو کې خوي لاړ به شو د سره د یو بل کال په طرف بسم الله السلام علیکم وعلیکم السلام نبی هستړی مشه وعلیکم السلام ډېر هرکلی وایو تاسو ته فرا خان ډېره موده پس مې ستاسو आवाज واورېدو اول راته ووایه طبیعت دې څنګه دی بس الحمدلله یاره په دې ټیم هاسپټل نه راغلم بس صرف ګنټه شو دی رانه میش نو ورته ته ورسېدم هیڅ خبره نه ده فرا خان دا راته ووایه چې اوس دې امید لرم چې اوس به ښه طبیعت به دې ښه وي څه ګزاره به دې شوي کم شینه مې امید وکنه چې سکین مې کړی هغه بس له خراب راغی اوهو نو بیا بس اپریشن نه راته ویلي دي ګردو خو په الحال اپریشن نه کو ها لکه ګردې مې پړسېدلې دي کاڼی دی پکې کنه صحیح بس د 25 ورځو میډیسن راکړی دی د استعمال ته دې سره کلیر شو ټیک ټاک غني دینه باز بدل دی اپریشن کو بس الله تعالی دې خیر وکړي او الله تعالی دې تاسو له روغ جوړ صحت درکړي خدای دې تا خکي او الله تعالی دې ستاسو مسله حل کړي امین دومره مې زړه خپه دی نه بیا خو بیا مې دیم شو مې نه کړته بیا مې دومره خراب دی ما په د درې څلور هفته کې مې اف ام تکا نه کړی یو شو کې مم او چې اوس مې تاسو وکړل تاسو مې انتظار ډېر زیات ډېر مننه فرا خان څنګه یې نبی هتره ته الحمدلله ټیک ټاک کور کې خیر دی مور پلار دې خدي شکر الحمدلله خیریت ته نو فرا خان سلګ ډیر پروګرام دی واوري د څه آیډیا درته شته چې موږ څه په باره کې خبرې کوو واوري د ماشاءالله ټاپک د دې خپل راوړل د سلامونه ډیر امینه احترامات وایم وعلیکم السلام نبی ها هنر باندې لکه موږ پښتانه په یو هنر کې ځکو کنه دا ټیلر توز د کو دا تنهایی خبره وکړه دا وکړه کنه موږ پښتانه په دې شرمېږو بالکل خو په هنر کې شرم نه دی پکار یو هنر زده کا خپل جیب کې استعمال کیدا چې کله دی یو ځای کې ورته حاجت پیښ شي کنه طالب دغه کار چل درځي کنه دی راواله هغه کار وکړه بالکل لکه زه خپل الحمدلله هر یو هنر راته راځي تر بجلی کار پورې واخلي الحمدلله کنه زبردست هر یو چیل الحمدلله راځي را باندې بجلی واخلي هر یو چیل دلته بس زه په ډیر هغه یم کنه خوشاله یم او هر یو هنر راته راځي جی لکه زه په یو هنرم نه شرمېږم نه به خورجانې هنر زده کوا زبردست په نره کوا او یو فیل کې زه کوي لکه موږ د سنټر وکړلو د مادر ته کیسه کړم د پاکه ماشاءالله موږ ډېر هنر زده کړو کنه د خپل ګوتو کار نن سبا یې زه هر ځای کې کولای شم چې چېرته اډمیشن اخلم ما سره خو کاغذونه شته دي جی ما دا فلم کړی دی د فلم کې کومه اسانه هغه ملاويږي نو زه صرف یو میسج کوم صرف خور د پاره کوم چې آیا تا تعلیم وکړو یو تعلیم نه ده چې تا تعلیم وکړو تعلیم سره هنر زده کا بالکل لکه سبا ستا یو داسې ځای کې واده وشي کنه چې ستا هسبند د کار څه شوق نه لري داسې نن سبا کېږي کنه بالکل دلته په لاس کې هنر د خپل کور کې ته دا هر څه کولی شي بالکل انلاین کولی شي هر یو کولی شي خو جنا کې چې تکړه شي زه خو په یو کار کې نرسته کېږم چې کوم کار مخې ته راځي هغه کار کوم زبردست هر انسان له داسې کېدل پکار دي
او کنه بس ښه خبره ده چې یو ښکلی هنر زده کې د حیا او عزت سره زده کې کنه نو ته ټول عمر ان شاء الله مخکې وړاندې ځې. بالکل بالکل صحیح خبره ده. او نبی ها بس یقین وکړه دومره مې مس کړی کنه تاسو باسه غپ لګوي خو د فرا د سره غپ نه لګي کنه نه ما ته پته ده خپل خورانه جی. او بس شو دې ډېر ښکلی روانه ده دومره په منډه راغلی یم کنه چې دې ما وې بده یو غنټه شو خو یو اوریدم ټیکتا. جی جی نه نه ولې نه ډېر مننه فرا خان چې کال دی کو دونه بیماری کی تراغ زده یاد کم. او بس نبی ها د ځان خیال ډېر ساته ګرمي دومره په دې په کنه په خبر کې چې زه اوس راتلم یا 4-5 خو ما صرف د لیمبو شربت کړی دی ګلاسونه. صحیح او ډېر ګرمي ده. ځان خیال ساته او همیره ته سپیشل سلامونه او سبا به شو وی نبی ها نه سبا خو نشته خاص هیل به ته ډیر سلامونه انور خان کا راغلی او جی انور خان کا راغلی او تاسو ته سلام هم کولو. زه دا غي سلام جواب مرکم اوریدل نه وعلیکم سلام زما دا خدای مولوی او نایاب شو الله او بس ماته د ټول څومره هغه د سپیشل دعا راته کوي چې بس سلام دا مسله کلیر کا. ضرور موږ به ضرور تاسو دعا کوو. سره روانه افته دی الله د خوشاله او د کامیابو ډکه شو کې د الله آمین الله بامان الله دې فرا خان ته روغ جوړ صحت ورکی چې راضي مونږ ته خپل نغمه وي ټپې راته کوي نو چې مونږ هم انجوای کوو الله دې ته روغ جوړ صحت ورکی او ډېر خپل خبرې وکړي چې مونږه هنر زده کوو نو زمونږه داسې معاشره ده چې مونږ ته په شرم محسوسیږي چې خلک په وای دی درځیتوب زده کوي دا د کپو چلی زده کوي وای دا کپڑے ګنډي خلک ولا نو زه به دا وایم چې یو قسم د ستا د کور د بجلی بل نه جمع کوي یو قسم ستا د کور راشن تاله نه روړي اته په خپل علي په خپل پیسو ولې نو چې ته په مهنت کې او ته په مهنت باندې لګي پیسې هم ګټي ته د چا محتاج کېږي نه ته د چاته د خواړلو ته چاته لاس نه مخکې کې نو زه وایم چې ستا په مایند کې دا خبرې وي او ته منټلی دونه میچورې چې د بل کس زه محتاج کېدل نه غواړم بل کس ته نو بیا بتا ته هیڅ شرم نه محسوسیږي د وړوکي کار کولو کې لاړ به شو دی یو بل کال په طرف ځکه ما ته پته ډېر خلک په ویټ کوي زما د کال. السلام علیکم. تاسو ته ډېر هرکلی وایو په خپل پروګرام کې دا راته وایي چې څوک چېرته نه خبرې کوئ. ظفر اقبال ما ته لګي تاسو په ډومبي ځل کال وکړو. بالکل جی نو دا راته وایي چې داسې په ډومبي ځل هم کال وکړو نو لکه په څه وجه مو کال وکړو پروګرام مو خوښ شو ټاپک مو خوښ شو. ټاپک مې دا خوښ شو پروګرام مې دا خوښ نو پهلا ہوتا تھا وہ فاطمہ اعظم تھا جی دغه ته سلامونه. وعلیکم السلام وہ نوری صاحب تھا نوری تھا جی پروډوسر تو سے کمال دا غدا کنه جی چې پهلا د پروډوسر نام واخلې جی دا کمال لیتا تاسو ډېر مننه جی تا پروګرام ډېر خپل دی ډېر مزیدار دی ډېر مننه جی او تو یہی کنه جی چې دا چا خوري دا چا تروري جی دا چا نیای اصل کې دا ټولو پښتنو نانګو حیا بس ما چې حضرت سره ولګم پروګرام مې ډېر خوښ ډېر مننه دا مونږ کو د تاسو ته پاره ټاپکس وروسته تاسو ته پاره چې تاسو خوښوي زمونږ د پاره دا ډېره د خوشحالي خبره ده. بالکل ټاپک انور خان کا خپل خبره وکړه تا د نای والا خبره وکړه ډېر خپل ډېر زله پړې خبره جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ډېر مننه زما د پاره دا یو ډېره د خوشحالي خبرې او زه ډېره خوشحاله یم چې زما په پروګرام کې څوک زما داسې سایلنټ لیسنر یو دا هغه زما ټاپک دومره خوښ شي چې هغه مجبور شي چې ما ته کال وکړي نو دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده او په هغه ورځ بیا ماله یو فیلینګ هم راځي چې یاره ما نن صحیح خبره وکړه یا ما نن یو ښکلی ټاپک راوړو. لاړ به شو د یو بل کال په طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر مننه به وایو تاسو ته په خپل پروګرام کې مننه مې ووایي که نه غلط مې وایي ډېر هرکلی به وایو تاسو ته.
تاسو ستړي شوي بچ چې نو دا 2 غنټې خبرې کول اسانه خبره نه ده. جی 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 دا راته وایي امین الله خبرې کوم جمعه خان کلینا. امین الله د جمعه خان کلینا. ما ته لګي چاچا تاسو پړم بزل کال کو. نه ما در سره مخکې خبرې شوې پروګرامونو. صحیح خ بس نه مخکې شوې خو ته په مانځه کې ما وختي تا پروګرام شروع شو نو ما مونږ لګ وخت شروع کیږي بیا هرې کې مرسته. جی 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 او تاسو را فراخان خبرې وکړلې کنه. جی جی الله دې ولا سیاست ورکی دا ډیره قابل جنې ده. امين خبرې اورم تاسو سره. تاسو سره خبرې اورم. جی جی او دې ته چې کوم تکلیف ته کنه. جی نو دا زما نمبر ولا ورکه موږ تر خبرو کې دې دم کېږي دلته زما انګورم بیمار او په دې ګور دی نه. جی ټیک شوی دا ور سره او زمين بیمارو. جی جی نو چې موږ تر خبرو کې نو زه ورته معلومه نه زما دې ثوابه کې دي. جی نو زه ور سره خپل زی ثواب دی پرولې کوم چې دې سره الله چې ور ډیره قابل ترين جنې ده الله دې ورکی. جی جی ها جی دا زما نمبر هغه ته دغه کا نو هغه مخ نه ما سره سوال جواب کې کو نمبر سره څوک سره راشي نو بس ور سره لاړ شي دمله. جی ان شاء الله آپریشن دا به خدای خلاص شي. جی جی صحیح ده او نو ټول اوریدونکو ته دوا سلام کوم او تاسو ټول ټیم ته ډېر مننه. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نرم پخیر. تاسو ته هر کله وایو په خپل پروګرام کې اول راته لږ خپل نوم او د چرته نه خبرې کوي دا وایي. عمران خبرې کوم زرګرآباد. عمران زرګرآباد نه صحیح شو. عمران رور مونږ ته ما نوٹ کړل چې د تیرو یو څو پروګرامونو زه کوم نو په هر پروګرام کې ما ته د تاسو کال راغو. ډېره مننه تاسو د کال لپاره. مهرباني عزتمند شي باندې ګران شي نو تاسو پروګرام دی موضوع چې کوم د خپل انتخاب کوي. جی همیشه لپاره یو خپل موضوع راوړي او یو خپل انتخاب کوي موضوع لپاره. ډېره مننه. دا نه چې کوم موضوع راوړل کنه. جی کول څه دا ویم موږ لپاره پکار دی. جی تعلیم موږ لا ولو کنه. جی په باب کې کوم دی هنر مخامه خاطر کوم په خپل بچو باندې ځکو. بالکل ګوره موږ لکه څه سبب یو خړې د ګرینو موږ والو خو به موږ جواب پته ګرځو کله یو خو کله بل خو جواب موږ نه ملاويږي. د روزګار موږ په کور کې څه نه نفسي د ګرینو موږ خړې راځي فقط علم موږ کله د خو جواب نه ملاويږي په کور کې بناسي. په موږ ته هنر عزت هنر نو موږ کوم دی فرض کوم ته کار ملاويږي د روزګار موږ نه ګرځو. جی مطالب له اهم شي چې کوم دی هغه هنر دی. جی چې موږ خامخا چې غږی ورکو د خو په کار د موږ سره باندې کوڅه چې کوم دی هنر عزت. بالکل لکه نن کو تاسو د نفس کنه چې موږ د خپل پروګرامونه جی خبر هنر دی خبرې مې ذکر دي. بالکل بس موږ به لکه چې نفس کینو کوم بل څه خبر ونه کو بده نه ثاني. جی او دا چې کوم خبر هنر ذکر ماشاء الله نسبت چې کوم دی د خپل موضوعګان راوړي او موږ چې کوم لته ذکر راځو. جی دا یو هنر تاسو سره چې کوم دی خبر هنر دی. جی بالکل کوم دی مختلف هنرونه لري. بالکل یو هنر بل هنر چې کوم دی ذکر. جی په موږ ټول په کار کې موږ وخت خراب نه کوو. موږ سره چې کوم دی هنر چې کوم دی خپل بچو باندې ځکو. اکثر نه سبا موږ ګورې چې سبا موږ په موبایل کې اخته پاتنه وره. جی په کوم چې کله د فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې یوټیوب باندې لګي غونډه شپه ورځي او موږ وخت خراب وکړ. بالکل په دې کې موږ یو غنټه ورکو کړی یو هنر لپاره. جی تاسو سره کینو موږ څه به ځکو لوالي ځکو دا هغه به موږ چې کوم دی په کار راځي. بالکل صحیح خبره ده. موږ ټول په کار راځي موږ سره چې کوم دی وخت نه دی پیدا ول وخت خراب نه وکړو او سره چې کوم دی هنر ځکو. بالکل او په اخر په خبرو په وخت چې کوم خور راغلی و د سنن نه فراخان دغه ته چې رسول الله کوم دی قریش هغه یې تربیه وسوله قریش. جی هغه مونږ په دغه وخت کې سره کار به څنګه ختم شي. جی اپانه وظیفه د رسول قریش هغه یې تربیه او په هغه مې کوم دی په دغه وخت صحیح ستاره ګردون به څنګه کار نه په دغه باندې ختم شي. زما امید دی چې فراخان و دا پروګرام اوري او هغه واوریدلی وینو ان شاء الله هغه به دا ضرور کوي. ما ته پته ده. خیرنی صورتونه استوره قریش او خیرنی صورتونه چې څنګه د نمبر صورت دی. جی بالکل نه له زړه د چې کوم د 12 منټه برنوالي او هغه مې توبه نه کنه ان شاء الله کار به ختم شي.
جی 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 مهرباني ډېره مهرباني ډېره مننه چې تاسو زمونږ پروګرام خوښیږي تاسو زمونږ ټاپک خوښیږي زمونږ ډسکشن هم خوښیږي دې سره به زما د کامنټس په طرف نو لږ کامنټس په وګورو چې خلک سوي د خلکو کامنټس دي که څه سوال دا غي جواب به ول ورکو نو حمدالله ملاخیل د همیشه په شانت کې کامنٹ کړی دی چې السلام علیکم میں ہوں حمداللہ ملاخیل فرام کوئٹہ ویلکم ٹو دا شو راجا آر جے صابر بالاګړی کامنٹ کړی دی سلامونه او په خیر راغلی وعلیکم السلام حمداللہ ملاخیل یو پیر بیا میسج کړی دی کامنٹ کړی دی برداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو بالکل صحیح خبره ده آج ناهر الله خان هم سلام کړی دی نو وعلیکم السلام ماز علی بډبیر هم میسج کړی دی په پښتو کې کړی دی زه په پښتو ویلو کې ډیره تکړه نه یم خو زه بیا هم کوشش وکم هغه زمونږ د پروګرام تعریف کړي واقعي چې پروګرام ډیر ښایسته او زبردست دی زه یم ستا سرور ماز علی د پېښور بډبیر او خاطل راته خادو آباد اوسئ ډیره مننه مازلی رور چې تاسو موږ ته دونه ښکلی یو کامنٹ پرېښی دی نذیر خوسو میسج کړی دی صحبت پر بلوچستان سے صحیح شو دغه د بلوچستان نه تعلق لرونکی دی دنیا میں سب کچھ عارضی ہے جو دوسروں نے دیا وہی ہے اور جو دوسروں سے لے جائیں گے وہی جائے گا اپنا صرف ایک ہی ہے نیک عمل بالکل صحیح خبره ده زبردست زهیب الله رور ویلی ډیر سلامونه قبول کړئ نو ډیر وعلیکم السلام د سره پاغوندا ګل زمونږ یو ډیره کانسټنټ اډینس جوړه شوې ده اکثر د دوی هم ډیر کامنټس وینم هغه ویلي زما طرف نه سلام نایس ټاپک وعلیکم السلام ډیره مننه پاغوندا ګل او زاهد خان باجوړ اوس میسج را اوس کامنٹ راغو غویلی دي چې السلام علیکم زاهد خان باجوړ سلارزونا تاسو څنګه یې خیر ډیر ښکلی پروګرام دی زما سلام تاسو ته all listening to سلام ظاهر حیران تم اوکے ډیره مهرباني وعلیکم السلام زاهد خان باجوړ دینه بس سہیل خان سلام کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام او دې سره به مونږ سو خپل د اخیری کال په طرف ځکه زمونږ وخت راغو په ختمېدو باندې خو تاسو یقین وکړئ چې زه تاسو سره کینم او زه تاسو سره یو پیر خبرې شروع کما نو زما هم بیا ځل نه کېږي چې زه پاسه موزه دا پروګرام پرېږدم خو نورو خلکو ته هم ټایم ورکول دي موقع ورکول دي نو لاړ به شو د خپل اخیری کال په طرف وګورو چې اخیری کال به چاته لګي السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام مخلص خان مخلص خان د بنونه که صحیح ویم بنونه د خیر راورسېدو د ستاسو سټوډیو پوره کې ولادت پروډوسر ته ته وا چې در دې دروازې خلاصې او چې د پاخه خجینو وګوره مخلص خان دا سلماو پیجن دې نه پهلا هم زموږ په یو پروګرام کې ستاسو اخیری کال لګیدل او نن بیا ستاسو اخیری کال د ستاسو لګیدو زه خوش نصیب یم کنه اخیری کال د خوش نصیب انسان بالکل صحیح خبره مو کوم هم ډیر خوشاله شو چې اخیری کال ستاسو لګي بالکل او زه به یو ریکویسټ وکم عاجزانه اپیل به وکم پروډوسر صاحب ته او پروډوسر صاحب یو پروګرام بل ورکا یو بل ورکا سبا پروګرام بل ورکا یو پروګرام نه جوړیږي په ټول هفته کې یو پروګرام تر راځي جی یقینا چې دا د جمهوریت پروګرام نه دی هغه ته موږ پروډوسر صاحب ته خواست کوو چې دا دې جرګي ان شاء الله تاسو دعا کوئ تاسو دعا پکار د ډیر زر د تاسو په ویلو بسر اعظم دویم پروګرام سره ډیر زر ان شاء الله چې په ټاپک دومره خبرې وشوي دومره خبرې چې خبرې وشوي انور خان د غیر غل زمونږ دغه بیمار خور چې کوم هغه ډېر خپل خبرې ور باندې وکړل زه دا کوم چې دا بیمار خور ته به یو ټاپش ډالې کوم کسته اجازه ضرور بالکل
ورته وای خورې جی دا به سیسل تما خور چې کم دا هغې ته به ډالې وي رانځور خور خدا د خاکا رانځور خور خدا د خاکا یا مخلص د زړه نه د دعا درته کوم او دا یو بل شی چې کوم دی دا به سپیشل انور خان څخه ته ډالې کوم ورسره به ټول مینوالو ته ډالې او د انور خان څخه شو او د هغې نه امین خان له شو تا ته تاسو پروډیوسر صاحب ته او زمونږ ګرانه خور عمېرې ته ټول مینوالو ته به ډالۍ ورته وایي انور خان کاکا زما د شعر ته غوږ شه انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم تا سره یو ځل ملاقات به زه کوم انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم حیدره تمخیل ته به درځم یا مخلص خو کړی د توکل دی انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم یا مخلص خو کړی د توکل دی انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم وای په تمخیل کې بعد چرته موندوم انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم انور خان کاکا تارا تمخیل ته به درځم وای داسې کار به کوم خورې چې زه به خپله روان یم جومات ته دا جمیل مول صاحب چې کوم د هغه ډېر کاریم غوندې دي خورې ستا ته ډېر سلامونه پروډیوسر صاحب شو دا زموږ بیماره خور چې کوم د انور خان کاکا امین خان لاله شو زموږ د بډا ډېرې مشر چې کوم دی فضیل خان شو ټول مینوالو ته به ټول مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه وخت درکولو یو جهان مننه پاکستان زنده‌باد او مادي خفور و مخلص او دا ټول مینوال پاینده باد الله په امان خوشاله اوسئ آباد اوسئ غمونو نه آزاد اوسئ الله په امان الله په امان ډېره ډېره مننه مخلص خان ته چې کله اخیری کال میلاو شي زما په پروګرام کې کلم نو زما پروګرام ډېر ښې طریقې سره اختتام ته ورسي او زما پروګرام ډېر ښې طریقې سره ختم شي او زه هم ډېره خوشحاله شم چې زه د دوی اواز واورم د دوی خبرې واورم د دوی مینه وګورم د خپل پروګرام دپاره د دې ټاپک دپاره چې د دوی زما ټاپک څومره خوښوي دې سره سره به زه د ستاسو نه اجازت غواړم امید لرم چې تاسو ټولو به زما خبرې انجوای کړي زما ټاپک به مو انجوای کړي او ټولو نه ضروري خبره څه ناڅه زده کړه به هم ترې کړي څه ناڅه اویرنس به تاسو ته میلاو شوي راځم به زه انشاءالله په بلې هفته کې یو نوي سوچ سره یو نوي ټاپک سره او یو مزیدار شانته کې ښکلي ټاپک سره به راځو او په هغې باندې به بیا انشاءالله ډسکشن کېږي تر هغې پورې د خپل ځان د خپل ګر چاپېره خلکو د خپل چم ګاونډ ډېر خیال ساتئ د ګرمۍ نه د ځان بچ کولو دپاره هر ممکن کوشش کوئ اور دې سره به زه تاسو ټولو ته ووایم الله په امان د ستاسو اجازت غواړم پاکستان زنده باد